الرحیم السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله او ژوند په مزو کې به. دوستانو نن یو شپږ و میاشتې مخکې یوه ماشومه سایوال نه لاپته شوې وه، عمر شپږ کاله و، نوم یې ابیا هو. دوستانو و میاشتې بعد تقریبا و نیمې اته میاشتې تقریبا دې کې ولګېدلې او هغه ملزم یې ونیولو. دا ملزم څوک ده دوستانو ویډیو کې مخکې تللو نه مخکې زه تاسو نه دا ریکویسټ کول غواړم چې موږ چینل مخکې سبسکرایب کړئ او ټلې نشان ته خامخا ووایئ چې موږ راتلونکي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو ویلې چې تاسو موږ ته سبسکرایب راکې یا لایک راکې، هغه موږ دپاره یو ډېره غټه خبره وي. دوستانو دا ماشومه شپږ میاشتې مخکې سایوال نه چې دا نیکه کور ته راغلې وه، هغه ځای نه دا لاپته شوې وه. چا لاپته کړې وه؟ نیکه ورته پیسې ویر کړي چې دوکان نه چیز واخله، خو دا دوکان پورې وی راغلې نه وه. میانځ کې کلي مشر ویلې چې کلو کې ماشومان چې دي هغه ډېر تیز وي، هغو مازغه ډېر تیز وي او هغو هر څوک پېژني. نو چې کله هغه ماشومه دکان ته تله نو هغه کلي مشر چوک یو، هغه ورته چې چېرته روانه وې چې رسه تا ته چیز دیر کام کور ته بوتله. هلته چې کله ته کپړې کوزې کړي دا صفا الفاظونو کې دا ملزم چې دا خپله بیان کړي چې کپړې ته کوزې کړي او چې کله ورته غلط کار کولو بیا یې ورته وایي چې دادا جان نانا جان، یعنې نیکه دا غلط کار ما سمه کوه، غلط کار یې وکړو. ماشومې زه خپلې مور پلار ته یم، هغه ویرېدو بس مرې ته ورته لاس واچولو اور څنګه چې ورته مرې ته لاس واچو ماشومې هلته کې حق ویر کړو. ماشومه چې مړه شوله دا قبرستان کې یوه کونې کې سنسان کونې کې کېښوله چې کوم ځای دا قبرستان و دغې ګیر چپیر چې چار دیواري وه، څوک به دې قبرستان ته نه رتلل اور دا قبرستان کې خادم او د کلي مشر و. دوستانو هغې نه بعد دغه دومره غټ ظلم کړی دی او بیا شپږ و میاشتې بعد پولیس دا گرفتار کړو. نن یې ټوله کهاني خپلې خولې باندې بیانه کړه او دغه هغه ټیم کې انټرویوګانې رتلې چې هو ډېر غټ ظلم شوی، د به مور پلار څخه خپله هغه ګرځېدلو. ویله چې کلي مشر چې وي هغه تانې تحصیل باندې پوهېږي یو پکې چې وي که نه لږ پویه غوندې وي او دغه عمر تقریبا 15 کاله ده او دغه خپلې 3 لوڼه وي او دغه ظالم زړه کې د رحم نه و راغلی چې د شپږو کاله ماشومه دغه فرشته ده، زه دغه څه غلط کار کوم، نه یې ورته کفن ورته اچولی، نه یې ورته غسل ویر کړی، نه یې جنازه شوې وه، دغسې خاښه کړې ده، یعنې یوې کډې کې خاښه کړې وه او عدالت دې ټیم کې حکم ور کړی دی چې دغې قبر کشایي به دې وله کېږي او دې باندې به اوس پراپر یو انکوایري کېږي. GIT پې آلریډي جوړه ده او مخکې دې باندې به کاروايي کېږي. دوستانو کمنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ. والسلام.